اولم ير الانسان ایا نه کتل انسان انا خلقناه بشک موږ دې پیدا کړی دی من نطفه د قطرینا فاذا هو پسناګهان دی شو خصيم مبين جګړه کون کی اخکارا وضرب لنا مثلا او دی بیان کړو موږ د پاره مثال ونسي خلقا او هیر کړو د خپل پیدایش قال ذو من يحيي العظام سوق بجوندې کړی اډو کی وهي رميم ارکل چیغه زړه شوی وی قلت ورته یا يحييها ژوندۍ بکړی دا الذي اغزاد انشاها چې پیدا کړی دا اول مره اول ځل وهو بكل خلق عليم او دی په هر څه پیدا وخت باندې خپو هده الذي اغزاد جعل لكم چې پیدا کړی تاسو د پاره من الشجر الاخضر د اونشنینا نارن اور فاذا انتم پسناګهان تاسو منه داغینا توقدون اور بلوي سوره یاسین دریم رکوع کی الله جل شانه د منکرینو د توحید او د منکرینو د قیامت یو قول را نقل کړو چې هغه دا اعتراض کوي چې کچری دا قیامت برحق وي نو دا کله دی نو الله سبحانه و تعالی ډیر تفصیل سره د قیامت هغه شدت او هغه سختی او هغه میدان محشر هغه حالات تفصیل سره ذکر فرمایل بیا حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روایت دی چې د مکی د یو مشرکینو د یو سردار د سردارانو یو سردارو چې هغه مقبره ته لاړو او د یو قبر نه یو اډوکی چې هغه بوسیدا اډوکیو او هغه وروړو نبی رسول الله والسلام ته او د نبی رسول الله والسلام په وړاندې هغه اډوکی چې دی هغه چوره کړه او بیا وته وی چې کچري دا مړی را ژوندې کیږي نو سرنګي به را ژوندې شي اوس دا د یو انسان اډوکیو او دا ایرشوا نو دا به دوباره سرنګي چې دا به دوباره پیدا کیږي او دوباره به را ژوندې کیږي نو دا آیتونه مبارکه نازل شو الله تبارک وتعالى فرمایل چې اے انسان تما یو نطفه نه پیدا کړی یو حقیر قابل نفرت وبونا دا غیر قطرینا تما پیدا کړی نو آیا ستا دوباره تخلیق او دوباره پیدا کول ماته سګرانه ده او ته چې ما د یو حقیر وبونه پیدا کړی نو نن ته دونه شوي چې زما د لپاره مثالونه بیانې نو داغي جواب الله تبارک وتعالى په دې آیتونو مبارکو کې فرمایي اولم ير الانسان ایا نه کتل انسان انا خلقناه بشک موږ دې پیدا کړی دی من نطفه د قطرینا فاذا هو پسناګهان دی شو خصيم مبين جګړه کون کی اخکارا وضرب لنا مثلا او دی بیان کړو موږ د پاره مثال ونسي خلقا او هیر کړو د خپل پیدایش قال ذو من يحيي العظام سوق بجوندې کړی اډو کی وهي رميم ارکل چیغه زړه شوی وی قلت ورته یا يحييها ژوندۍ بکړی دا الذي اغزاد انشاها چې پیدا کړی دا اول مره اول ځل وهو بكل خلق عليم او دی په هر څه پیدا وخت باندې خپو هده الذي اغزاد جعل لكم چې پیدا کړی تاسو د پاره من الشجر الاخضر د اونشنینا نارن اور فاذا انتم پسناګهان تاسو منه داغینا توقدون اور بلوي اولم ير الانسان ان خلقناه من نطفه اينه کتل انسان چې دی پیدا کړی شوی دی قطرینا او داسې قطرینا چې د انسان د پاره د قابل نفرت دی او چې کله دا د انسان د وجود نه خارج شي نو په انسان باندې غسل کول فرض شي او داغي وجود انسان په خپل بدن باندې نه خوخي نفرت کوي
او دغه اوبن الله تبارک وتعالى د انسان پیدا ولقد خلقنا الانسان یقینا من پیدا کړو دا انسان سوره مومنون کې دی من سلاله من طین د خور د خلاصینا د خټي د خلاصینا د انسان خلاصه خوره ده ثم جعلنا النطفه خلقا بیا د نطفینا اول د خور خلاصینا بیا نطفینا فخلقنا ثم خلقنا النطفه عظاما فخلقنا العلقه مضغه بیا دغه نطفینا غوخه جوړ شو فخلقنا المضغه عظاما بیا دغه غوخینا په باندې اډو کې راشي فكسونا العظام لحما بیا دغه اډو کو د پاسه نور غوخه راشي ثم انشأناه خلقا آخر بیا الله تبارک وتعالى د تخلیق نور انتظامات کوي او حدیث پاک کې دی چې کله یو معشوم عمر د مور پر رحم کې سلورو میاشتو ته ورسی او پدې کې سا واچول شي نو فرشتہ د الله جل شانه په حضور کې حاضر شي او بیا د الله جل شانه په حضور عرض کوي چې د انسان چې د کم تخلیق فیصله تا وکړه د عمر بسوم روي د رزق بسوم روي دا شقي وي ک سعید وي نیک وي بد وي نیکبخت وي بدبخت وي د ژوند چې څه کې دن کې وي الله تبارک وتعالى هغه مخکې نه اولي او د دنیا ته راتلو نه مخکې الله تبارک وتعالى د رزق او د تمام سيزونو تنظیم فرمایي نو لہذا هغه به بس انسان چې هغه د خور د خلاصې نه پیدا وي او د بیا د مور پلار د حقیر نطفینا داغي خلاصه وي او بیا الله تبارک وتعالى لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم بهترین ډانچه کې دی پیدا کی او بیا چې کله د انسان د خپل د تخلیق مقصد کو پیژني چې څه د پاره دنیا ته راغلم زما د تخلیق مقصد څه دی او زه الله تبارک وتعالى دنیا ته څه د پاره راغلم خپل مقصد کو پیژني د تکبر نه د کبر نه د غرور نه کار وانخلی او دغه د جګړمارۍ د صفت په ځان کې پیدا نه کی بلکې عاجزی او تواضع او انکساری ځان کې پیدا کی او د ادب په دایره کې دن ژوند تیر کی نو بیا الله تبارک وتعالى فرمایي چې اولئک هم خیر البریه بهترین مخلوق دی بهترین مخلوق په مقدس مکه باندې د دنه اوچت بنده چې دی هغه د اوچت مخلوق نشته دی ځکه علامه محمد اقبال رحمه الله نے چاہتا پوسو کو جی نن ته بالکل داسې خپل احکار لکه فرشتہ او تو فرمائے جی فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دے ما ته خو فرشتو سجده کړی دا او چې کله انسان وي او چې کله انسان د انسانیت د مرتبه نه وګرځيږي نو بیا اولئک هم شر البریه بدترین مخلوق هم دغه انسان دی اولئک کالانعام بل هم اضل الله جل شانو فرمایي چې د دې مثال د زناورو دی بلکې د زناورو نه هم بدتر شي لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها بیا د دینه چې د درنده جوړ شي سترګې وي قتل پنه کوي غوګونه وي او ردل پنه کوي زړونه وي پاغي باندې په حق باندې ځان نه پوي نو بیا د دوی مثال د زناورو نه هم بدتر شي نو الله تبارک وتعالى فرمایي چې من ان خلقناه من نطفه دا ما د نطفه نه پیدا فاذا هو خصيم مبين نگهانه دي شو جګړه کوم کې اخکارا د الله تبارک وتعالى د ذات مبارک ځان محقق جوړ شي او داسې محقق جوړ شي چې بیا د نیکانو د پاکانو د صلحو خلقو او غلطیانی شماري او د غوی د پاره ځان نه جج جوړ کی سرنګ چې په دې دور کې ډېر داسې احمقان قادیانیان او مرزایانو داسې جاهلان پیدا شوي دي چې هغوی تحقیق کوي به موږ تحقیق او علمي کتابي او موږ علمي تحقیق کوو څه تحقیق کوو د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د صحابه کرامو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د مقدس جماعت دا غوی چې څه غلطیان شوي هغه موږ روباسو دا هغه منافقین او جاهلان دي به چې قران کریم وایي چې وکلا وعد الله الحسنى ما ټول سره د جنت وعده کړی دا رضی الله عنهم ورضوا عنه دوی ما ناراضي دي زه دوی نه راضي ما او نبی علیہ السلام ته الله رب العالمین وی ولقد عفى الله عنهم استادی مرګرو ته ما ټول هر څه معاف کړه فاعف عنهم تم ورته معافیو کا واستغفر لهم دوی لپاره استغفار کوا
وشاورهم فی الامر، دوی ځان سره په مشوره کې کېنوه. د دې زمانه ابو جهل را پاسي وای چې نه 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 د نبی رسول الله صحابونه غلطیان شوې دي، په هغه کې چې غلط خلکو نعوذ بالله هغه نه دا غلطي شوې ده، دا غلطي شوې ده. بیت ځان محقق مو جوړو ته تحقیق مکوه. رب کائنات قران کریم کې فیصله ارس کړی دی. فاذا هو خصيم مبين، جګړمار باندې جوړیږي چې دام کافر دی، اغم کافر دی، دا گمراه دی، دا گمراه دی. فقها ټیک نه دي، ائمه ټیک نه دي، کتابونه ټیک نه دي، او صلحاء او نیکان پاکان دا ټیک نه دي. فاذا هو خصيب مبين، دا هغه جاهلان دي، دا هغه قادیانیان او مرزایان دي. نو لہذا یو مسلمان کې به دا صفت وي، دا به ادب او احترام وکړي د مشرانو. انبیاء کرام وي، انبیاء کرام حضرت سلیمان علیه السلام دعا مونږ تاسو اورو چې رب اوزعني ان اشکر نعمتك التي انعمت وعلى والدي. اے رب ما ته هغه نعمتونو قدر توفیق را نصیب کړه چې کوم تا په ما باندې کړې، زما په مور پلار باندې کړې. وان اعمل صالحا ترضاه، ما ته نیک عمل توفیق راکړه ته ما راضي شي. وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سليمان عليه السلام وایي چې اے زما رب ما د مخکینی چې کوم صالحان او نیکان خلق تیر شوي د هغوی په صف کې ما را پاسوه. نو که یو سړی را پاسي مخکینی صلحاو باندې تنقیدونه کوي، چاته منافق وي او چاته چې د گمراه وي او چاته په ناحقه باندې وي، چا باندې تنقیدونه کوي، نو دا بدبخت د چا کوم صلحاو په باره کې به د حسن ظن وي، د چا په باره کې به د چا سره د را پاسېدو به دعا کوي. یو مسلمان شان دا وي چې یا الله اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم، یا الله ما ته نیغه لاره وښیي، هغه انعام یافته خلکو لاره راته وښیي، د گمراهو خلکو د لارې نه ما بچ وساتي. هغه به دا دعا کوي، دا نه چې په خلکو باندې تنقیدونه شروع. فاذا هو خصيم مبين، دغه بحث مباحثه کوونکي جګړمار انسان د الله تبارک وتعالى نه خوښوي. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، د الله د پاره مثال بیانوي چیرې من يحيي العظام وهي رميم، د اډو کې وسوګ را ژوندې کې چې کله دی ایره ایره شي. قلت ورته ویا يحييها الذي انشأها اول مره، ژوندې کوي به دې لره هغه ذات چې کوم ذات په لومبې ځل دی پیدا کړی دی، یوې نطفې نه پیدا کړی دی، نو اډو کې دوباره پیدا کول څه ګران دی. وهو بكل خلق عليم، او دی په هر قسم پیدا وخت باندې پوهه دی. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا، هغه ذات دی الله تبارک وتعالى چې کوم ذات د دوه شنو بوټو نه تاسو ته اور پیدا کړي.